په خپل سیم کارت کې دا سیټینګ وکړئ، د دې سره به ستاسو د بینک اکاؤنټونه، ستاسو واتس اپ هر سره چې دي دا به محفوظ شي. که ستاسو سره ایزي پیسه اکاؤنټ وي، د بینک اکاؤنټ وي، نو دغه اکاؤنټونه چې دي دا به د دې په تھرو باندې چې دی محفوظ به شي. د بل لاس ته به ستاسو اکاؤنټ چې دی دا به نه ځي. خو د هغې لپاره په موبایل کې یو سیټینګ دی چې دغه سیټینګ چې دی دا به تاسو کوئ. خو د هغې یو نقصان چې دی هغه هم دی، هغه راته هم په اخره کې خو د هغې لپاره به ویډیو چې دی دا پوره ګورئ، ځکه داسې نه چې دغه کار تاسو وکړئ بیا وروسته تاسو ته د هغې په تھرو باندې نقصان چې دی دا تاسو ته میلاو شي. د دې فایدې دا دي که یو کس له ستا سیم په لاس باندې ورغی نو هغه ستا اکاؤنټونو ته چې دی ځان نشي رسولی. مثلا لکه ستا ایزي پیسه اکاؤنټ شو یا جی اس کې شو یا دغه شانتې د بینک هر یو اکاؤنټ شو هغې ته هم نشي رسېدلی. دغه شانتې که تا به دې باندې نور اکاؤنټونه کول کړه، مثلا د فیسبوک، د انسټاګرام، د ټیک ټاک هغې ته هم نشي رسېدلی، د واتس اپ اکاؤنټ ته چې دی هغې ته هم نشي رسېدلی. نو چې دغه سیټینګ تاسو وکړئ نو دغه هر سره چې دي دا به ستاسو محفوظ شي. د هغې لپاره به داسې چل کوو چې موږ به خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کړو او د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کړو. موږ د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا کولاو کړو، سیټ به تاسو ته ښکارېږي. تاسو به په دې کې داسې چل وکړئ چې په دې کې به لاندې راشئ، په دې کې به لاندې راشئ. لاندې به دلته کې تاسو ته لیکلی پاسورډ اینډ سکیورټي، دا چې لیکلی دی دا به ځان سره ووایي چې څنګه دغه پاسورډ اینډ سکیورټي تاسو ته ځان سره ووایي. په دې کې به لاندې راشئ، دلته به لیکلی ایډوانس آپشن. په هر موبایل کې جدا جدا تاسو له پاس سرچ کولی هم شئ، خو په ایډوانس آپشن چې دی دا به ځان سره دغه شانتې ووایي چې څنګه را تاسو ووایي. نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي آپشن به دلته کې تاسو ته شو کېږي سیم لاک. سیم لاک چې دی دا به ځان سره آن کوئ. دا دلته کې تاسو ته ښکارېږي، دلته کې دا آپ دی نو دا به ځان سره آن کوئ. دا تاسو څنګه آن کوئ نو دلته کې ستاسو نه کوډ غواړي. نو ستاسو په سیم باندې چې دی 4 صفرونه چې دی دا کوډ یې دا 4 صفرونه چې دی دا به دې کوډ لګېدلی. موږ دغه کوډ چې دی دا ووالو، خو دا 4 صفرونه کوډ چې دی دا هر یو کس ته چې دی دا معلوم وي. دا معلوم وي نن لاندې لیکلی دی چینج سیم پین، دا یې لیکلی دی. نو د دې ځای نه چې دی دغه پین ته چینج کولی شي. اول نمبر خو به دغه 4 صفرونه چې دي دا به ته ورکړې دغه شانتې. اوس دلته کې چې دی دلته کې به ته نوی ورکړې. مثلا زه تاسو ته طریقه ښیم نو دلته کې به 11 او 22 چې دی دا موږ دلته ورکو. دلته موږ 11 22 ورکو، دلته کې چې دی دا اوکې موږ کوو. نو دلته کې دوباره بیا دغه غواړي 11 دلته وګوره 22 دا اوس موږ ورکو. چې دا موږ ورکو نو زموږ په دې سیم باندې چې دی لاک ولګېدلو. کله چې زموږ نه یا موبایل ورک شي یا زموږ نه موبایل چاته وغورځېدو یا زموږ نه سیم وغورځېدو، کله چې دا ته په بل موبایل کې ږدې چې دغه کوډ تا نه ورکړه نو ستا سیم چې دی دا به نه کولاږي. یا ته خپل موبایل بند کو او ته یې دوباره کولاوئ نو دغه کوډ چې دی دا به ورکوې. خو دا کوډ به دغه شان نه ورکوې، داسې نه د ځانه دې دا کوډ ورکو او ته بیا دوباره ټرای کوې نو د 3 پیرو نه سیوا ټرای ته نشي کولی. 3 پیرې چې دی په 3 پیرو کې که دا تا غلط کوډونه دی له ورکړل نو بیا په دې باندې چې دی پوک کی چې دا هغه به ستا نه غواړي. پوک کی چې دا هغه به تا ته را کم ستاسې کم سیم دی د هغې نه کمپنۍ نه تا ته میلاوېدلی شي او ستا په سیم باندې شاته چې دی په هغې باندې هم دغه پوکي چې دا پې موجود وي. نو بیا به هغه پوکي ورکوې نو هغه هم ته 10 واره ورکولی شي. که هغه ته هم غلطه ورکړه نو بیا به ستا سیم چې دی دا به لاک کېږي. نو دغه نقصان دی او پیدې چې دي دا ډېر زیاتې دي. نو دا تاسو په خپل سیم لګولی شئ چې ستاسو سیم چې دی دا څوک غلط استعمال نه کړي.